تر حسد شدي يرقم قرآن کی او قصہ دا سورت مریم کی قرآن کی او قصہ دا سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا. دیتا لک خص سوچ کوئی عزیزانو دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زده کوي چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږه خو ټول فراډ دوکه یو کنه. ذکریا علیہ السلام یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شلې کاله او د بیبي عمر یو اتیا کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دته په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کېږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډا یم زما ښځه د اتیا کالو بوډا ده. کم شی چې د بچی د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبر وکړه نه اتیا کالو بوډا نه او اتیا بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی. شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو وکئ لږه یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلئ لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد راپاسه او یو څلور سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری اواز ورته وکړه. خو چې داړه دې دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه. بل څوک پکې نه وي. ښځه دې پکې نه وي، بچي دې پکې نه وي، کور دې پکې نه وي، مال دې پکې نه وي، دولت دې پکې نه وي، هېڅ نه وي. یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې اواز وکړه او سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې ده. تجربه شوې نیمه شپه ده او ذکریا علیه الصلاة والسلام را پاسېده او داسې وکړه مونځ یې وکړه او څه کوي اوس اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو